سورة مطففين نبيل او کنو ها دا ترتیباً د سورتونو د قرآن نه 83 او په نزول کې 83 او په نزول کې 86 او دیتا سورة التطفیف موي بعد العنكبوت وقبل البقرة بعد العنكبوت وقبل البقرة مخي سورة كيويلو وما هم عنها بغائبين او دلتا كيوي كتاب مرقوم كتاب مرقوم ربط خلاصہ ابتداء انتہا کی زواجر دی ابتداء انتہا کی سری زواجر و درمیان کی شکوہ او تخویف اخروی و درمیان کی شکوہ او تخویف اخروی نو ابتداء کی او انتہا کی زواجر و درمیان کی شکوہ او تخویف اخروی او بشارت درمیان کی شکوہ تخویف اخروی و بشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین دا سجر دے ہلاکت دے دا پارا دا کمی کون کو الذین هم خلق ازکتالو علی الناس یستوفون چکلت جھوک اخلی من الناس علی الناس من الناس یستوفون نپورا اخلی ویزا کالوهم او کله چې جوک ورکوي یا وزن کوي دوی وزن ورکوي دوی یخسرون نو دوی کمی کی الا یظن اولئک آیا گمان نه کوي دوی دا کسان انهم مبعوثون چې دوی بولې غلې شي راپور ته پړې بشي دې مرګ باندې یقین نشته راځي به ما مخه راځي لیوم عظیم فی یوم عظیم لیوم عظیم فی یوم عظیم یوم یقوم الناس هغه یوم عظیم کوم دی هغه ده اعن اليوم اعن اليوم کله به چې ودرول شي خلق لرب العالمین رب ته چې رب د عالمین کلا نقصان نو پکار کلا ردعیہ ان کتاب الفجار یقینا لکھ د فاجرانو لفی سجین پا سجین کی دے او دا تخویف اخروی عبداللہ ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالیٰ چی سجین چی دے مقام فی الارض السابعہ مستقر لارواح الكفار مقام فی الارض السابعہ مستقر للارواح الكفار وما ادراک ما سجین سش خبر در کړی دا چې سجین څه دی او دا علی تشیع چې د دې مولا تیر شه دی هغه نوم دی علامه حسین بخش جاړه د سرګو دی هغه کتاب لیکلو انوار النجف فی تفسیر المصحف یو تفسیر لیکلی الان کې تفسیر بریران هم لیکلی دی علامه سعیدی چې کوم تفسیر لیکلی بهترین تفسیر یا پیر کرم شاه الازهری د خپل تفسیر لیکل او تفسیر کشاف د معتزله ده خو مسائلو کې فقهي مسائلو کې حنفي دي نو علامه نه ده خو څه شي ده غلامه علامه د شیطان علامه مطلب ده چې علامه د قیامت دي علامتون کنه دومره غټ نمونه ځان ته کیدي او زما په شان ټکی من باغانې کراکوري په بسر کی علامه انا که علامه څه معمولی شی علامه فلان او چې دا ورته نه وای خپکی انا کولی خپکی د غویزه تو علامه نه سمبل لیکه سره نو مو لیکه اړو څه دا دوه القابات سره مو لیکه شي قاضي فضل الله صاحب مد ذل والعلی زمون خو استاد مشر د الله دی زندگی ورور
ناغه وی چې ما یو ځکه زومنه ما سره مرګره تل نو حالت کې خلکو وی چې فقيه الامت مقرر شو على بیان شیخ التفسیر والقرآن شیخ الحدیث امام المتکلمین یا اصلي ما ته وی چې دا ټول به یو ځل تقریر کوي معنا دا خو یو تن ته وی دا شی دومره راغون کړي څنګه دی دا هضمول شي دومره په سټیج باندې دومره تعریفونه شروع کی چې سړی سرخ کته کی سړی شرمنده شي هغه استاد ودا شیخ الحدیث دی شیخ الحدیث خو ډېر لوی نوم دی استاد حدیث ویل شي یو حدیث دوی پڑھاوي شیخ الحدیث ماهر فی الفن ته وی کنه نو دومره رقاباتهم خد بیا د سړي په مخ کې هم نه پکار هلکه ساده خبره کوي مولانا راحت حسین راشه خپل خبره دا په دې لوړه کې جلسه وکړه دا محتمم سره مدرسې لاندې هم یې مرګره نه اخلم نو هغه ځان یو ځکه ناشته چې عبدالمجید مولوي صاحب زما استاد دی هغه سټیج سیکرټري نو دوس په طالبانو لاس اچوللی شي لکه اوس په ضرور زما چې کله نږدې شم راغی فلان کې راغی है ना आ गया जी चा गया عبدالمجید مزوم واجب بس ولې هغه چې هغه د ترنګړو هغه مفتي راغلی دی تاسو لږونه خبرې به وکړئ اوس دې داسې څپلی شو هلکه دې دپاره څه ضرورت دی چې تاسو دومره نوم نمود دپاره اړه زموږ خلاف دی څوک زموږ په حق کې دی اړه څوک ناره ونه باسي څه ضرورت خو نشته او بله یې کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مرغمې نو په دې باندې څوک نه ښایسته کېږي چې دومره القابات درز دروز دې جوړ کړي اوس مولانا فضل الرحمن صاحب ته ووایي چې قائد ملت اسلامي نو حقیقت دی نو اوس ته ما ته ووایه نو په هوا دې کړم او شی شتی نه که نه هسې دې په هوا کړم نو اوس قائد ملت اسلامي خو یې وي که نه او تو پکې دلته به څوک پکې قائد فلان کې شي او قائد فلان کې شي او قائد فلان کې شي قائد ماهیت نشته قائد زموږ دره یو دی که نه مولانا صاحب دی نور زموږ مشران دي مولانا صاحب زموږ قائد امیر العام دی نو هغه حسین بخش لیکلیو چې سجین کې به څوک وي او سجین نه څوک مراد وي د دې نه شیخین مراد ابوبکر و عمر العیاذ بالله دا داسې غټ کافر او لعین خلک هبې جهنم کې یو صندوقچه ده په هغې کې به د تیر امتونو 15 کسان لکه حامان قارون نمرود فرعون که نه او د دې امت به وکړي 15 کسان العیاذ بالله نقل کفر نه وي ابوبکر عمر عثمان معاویه یو کس من بل ذکر دومره لعین خلک ما د دې په امبیسي کې تقریر کوم تاسو د امت مسلمان نمایندگان نه زموږ ماډل صحابه کرام دي هغه منه الګ نمایندگان اسی پټکی والی ا پټکی لاندې ټوپه نه بسري اته سي بوې دي لوخړي رسن ته مجتهد وي چې مجتهد قرآن غلط وي خدای یقین وکړه هغه مولای تقریر کو قرآن ټول غلط وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم کتاب دې لیکل شوی مرقوم یا مرقوم لکه څه سابقه مبارک چې ده چې دا غونمونه لیکل شوی وګ وما يكذب به او تکذیب نکی الا كل معتد اسیم مگر هر معتد اسیم گناهگار معتد اسیم چې ظالم وي او قولا فعلا وي
اذا تتلى علی آیاتنا کله چې ولستې شي په دې من آیاتونه ما قال وی اساطیر الاولین قصې د پخوانو دي اساطیر جمع د اسطوره کلا دا څنګه ده بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ راغله په زړونو د دې منی ما كانوا يكسبون هغه چې دوی کسب کو لاغه د وجه نبی علیہ السلام فرمای لکه څنګه چې اوس باندې ته زنګ لګی دسي انسان زړه ته زنګ لګي یو دا خو لګي د بل د سبانه به تک تور شي به هدایت دروازه ورته بند شي کلا حق ده دلته کلا په معنا د حقن سره انما عن ربهم یقینا دوی ربنا یوم یذین په دا ورځ له محجوبون په پرده کې وي نه پته ولګی دا چې مسلمانان به رب ویني عادی به محجوب وي د دې نه معلومه شوله چې دیدار الهی شته خلافا للمعتزله هغه وی چې دیدار دا غشي چې هغه جهت لري نو مورته وی چې ويراه المؤمنون بغير كيف ويراه المؤمنون بغير كيف فيا خسران اهل الاعتزال اعتزال ولو پر هلاکت او بالله دنیا کې نشي لیدل اخرت خو جدا معاملہ ده کنه امور د اخرت په دنیا باندې خو نشي قیاس کولی انا د دنیا په اخرت باندې قیاس کولی وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها غوري بالله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم بيقينا لصال الجحيم داخل بكريش جهنم تا بو بدلش ثم يقال بيبو إليش هذا الذي دار أغدا كنتم به تكذبون شتاوش تكذيبكم کلا دسنا وبکار ان الابرار یا کلا حق ده یقینا ابرار چې دي لفی علین په علین کې دي دا ارواح مستقر لارواح المؤمنين لارواح الابرار وما ادراک ما علیون او تعالی څه خبر درکړی چې علین څه شی دی کتاب مرقوم کتاب دې لیکل شوی او حاضری کی باغ ته مقرب ان الابرار یقین نیکان چی لفی النعیم پر نعمتونو کی بشارت ده علی الارائک ينظرون په تختونو به ينظرون ګوري به یو بلتا یا مجلس به جوړ کړي یا ينظرون الى نعم الجنه نعمتونو ته ګوري یا ينظرون ګوري به جهنميانو ته د دین دشمنانو د لاسونو پړقې چې زه تاسو داسې دسو عذاب د دشمنانو ته وګوري تعرفهم پیژنې به معلومه به فی وجوههم په مخونو د دې کې نظرة النعیم او تازگی د نعمت یسقون اسکول بشي بده من من رحیق مختوم هغه شراب چې دی مختوم سلبن مختوم منه سلبن چې لپاس به مهر لګولې سلبن ختم مهر ته وایي کنه مختوم مهر کړی شوی ختام مسك او مهر به سید المشک د عنبر وفي ذلك وبدي کې فليتنافس المتنافسون ترغیب دی او رغبت دی کې رغبت کوونکی ومزاجه من تسنیم او ملاوت بده دی د تسنیم نه تسنیم څه شه ده عینن یو چینه ده سکول بشي بیا باغ سر مقربون نیکانو خلقو ته یقینا آکسان اجرمو مجرمان دي جرم کړي زجر دي کانو من الذين دعوا ودوی دا خلقنا د مؤمنانو پورې به خندا کوله او کله به چې تیرې دل منهم بهم په دوی منی یتغامزون اشاره به کولی او بلتا دسبه دې ته ګوره
دا داسې به شي هلکه څه اشارې کوي ها دا به خدای پاک غرقي دا خلک که تاسو خیال کړی که نه کله چې طلبا بازار ته وځي یا داسې نو دا به ورته وایي دا ته وګوره اوس نیکان خلک دا اوس بسترې په وګورئ دا اوس ګوره تبلیغي جماعت ولو دړی مارو چې بیا چولي په وګم روان جهاد ولې نه کوي لکه ته ولې نه کوي جهاد دلته کې به د مردارانو خپل هغې ته جهاد وي مرکز کې به دماکه کوله یو ځای کې دا څنګه جهاد دی مولانا فضل الرحمن صاحب باندې حمله کوه مفتی نظام الدین شاه میرزی باندې کوه شیخ حسن جان باندې کوه نو مولانا فضل الرحمن صاحب باندې چې حمله کړي نو یا ورته زه مجاهد ویم نو بیا مولانا صاحب ته څه وایم او که ورته دهشتګرد ویم نو بیا خو ټیک خبره نو داسې خلکو ته څوک مجاهدین خو نشي ویلی د مسلمان مطلق مسلمان ګناهګار مسلمان د هغه قتل چې کوم دی د فاسق مسلمان قتل نشته پکار دی چې د هغې دپاره څه وجوهات وي که دا جاسوس دی دا فلانکې دی شاډیران به دا خلکو ته شادوران به وکړو شاډیران هماغه سره وکړو شاپور کې به هم سره وکړو دلته کې به مزار کې وي مسواکونه به هم خرڅو او دا شاپور کې چې داسې غلی پلی به و خو ډېر متعصب و خبرې به ډېر نه کړو خو ډېر متعصب مجاهدینو واسکټ به ټول شاډیران شادوران نو شاډیران ویسا مرو بهم او کله چې تیریږي په تیمنې تغامزون اشارې کوي یو بل ته لکه اکثر چې دا فواد چودري او دا یوازې دا نه او دا نور هم ټول حرامیان دي خپل وخت کې هر سړي موږ سره زیاتې کړی هر سړي مولانا فضل الرحمن صاحب او زموږ جماعت دیوال سره لګول دي بعضې خلک مجبوریان یې راشي بیا موږ ورته خواږه شو او موږ زموږ خو جماعت سیاسي جماعت دی موږ خو سیاسي فیصلې کوو دا خلک مفادات والا فیصلې کوي دغه دوی د مولیانو د سیاست سره څه کار نو په غیر زموږ د قائد نه خو ستا خښتګ نه راغونډي او ټول غله دي سخت غله دي وایذا انقلبوا الى اهلهم کله چې واپس دي اهل خپل ته انقلبوا فاکین نو واپس کېږي فاکین خبرې جوړوي وإذا رأوهم کله چې ویني دوی لره قالو دوی ان هؤلاء لضالون یقینا دا خلک ګمراهان وما ارسلوا او نور علی ګری علیهم په دوی باندې حافظین ملائک حفاظ فاليوم الذين ننرز آکسان چې مؤمنان دي من الكفار د کفارو پورې به یضحکون خندا کوي علی الارائک په تختونو بناسي بالاخانو بناسي ينظرون ګوري به نعمتونو د دنیا ته د جنتونو ته مجلس پکې خپل خپلوان ده یا دشمن ته به ګوري هل سوء بالکفار هل په معنا د یقین سره قد سوء بالکفار هل سوء بالکفار یقینا بدله به ورکړی شي کفارو ته ما کانو یعملون د عمل د دوی ما کانو یعملون هغه چې دوی عمل څه ټیم